رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عاشقی چیست بگو بنده جانان بودن دل بدست دیگری دادن و حیران بودن شاد و باش ای عشق خوش سودای ما ای تو جالنوس ای تو افلاطون و جالنوس ما ای طبیبی جمله علتهای ما ای تو افلاطون و جالنوس ما ای دوای نخوت و ناموس ما ای تو افلاطون و جالنوس ما. درود شرفه. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زمائزانو نن 16 مئی 2025 مندلتا جامع مسجد بیت المعمور کراچی کی د جمعې په نسبت راجم وي. دانن بیانم د موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام
د یو امتحان په موضوع ده. حضرت ابراهیم علیہ السلام خپل ملک عراق الله ورته وی چې د عراق نه هجرت وکړه شام ته لاړ. شام ته لاړ سل کال یا عمر اولاد یې نو. شام کې دعا وکړه چې ربي هب لي من الصالحين او زما ربه نیک اولاد مال راکړه. سل کال عمر کې الله ورته حضرت اسماعیل ورکو. بل امتحان شروع شو. ویل ابراهیم دا زوی چې مې درکو اسماعیل اوس داسې چل وکړه دا ښځه هاجره او اسماعیل دا بوزه مکه مکرمه کې هغه دشت سارا کې پرېږده ته واپس شام ته راشه. ابراهیم علیه السلام یې ټیک ده بس بو بیزم بس خدای استا حکم ده بس بند فرمانم که امرش از خدا که گدا باشم گدا باشم گدا. ویل او زما رب استا حکم ده بس اوس زما کنا حضرت هاجرې ته ویل ښځې ماشوم غېږ کې راواله زو هجرت کو کنه د شام نه مکې مکرمې ته ځو. مکې مکرمې ته دا ماشوم زوی او ښځه راوست. دا هغه زمانه وه چې د مکې مکرمې فروع زمین نه یو انسانو نه د اوبو ګوړو نه آبادي وه نه خانه کعبه وه نه مسجد حرام و شی دا چې موجوده آب زمزم ده دانو. لیکن د دې آب زمزم خواته حضرت هاجره کېنوله اسماعیل یې غېږ کې ورو. یو مشکي اوبه ورته پرېښودې بل د چمړې تیلی وه هغې کې څه انځر ورته پرېښود. ویل دا خوره. حضرت ابراهیم علیه السلام شام خواته روان شو. چې روان شو حضرت هاجره پسې لاړه. پسې منډې کړې چې دا خو لرې لاړ دا کم خوا ځي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته ویل یا ابراهیم إلى أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي ليس فيه أنيس ولا شيء. حضرت هاجره ورته او ابراهیم تکم خوا روان شوه ما و اسماعیل د دې وادي کې پرېښودو
دلتا نڅوک انسان شتا نه اوبشتا نه یو کمرشتا یو شیم دلتا نشتا حضرت ابراہیم رست نگوری حجریتا بیا حجری ورطا اویل بار بار حجر ورطا وائی ابراہیم علیہ السلام رست نگوری کنے آخر حضرت حجری پس آواز کو چھ اللہ امرک یا ابراہیم رو ابراہیم دا چتا منگ دل تفریدی دی دشت سارا کے دا اللہ در تا حکم کڑے دکنا حضرت ابراہیم مخور تراوارو ویل نعم اللہ امرنی بذالک ویل او حجری دا حکم ما تخبل رب کڑے دا حضرت حجری ورطویل اذهب بس لاش ابراہیم چالا در طویل دی نو اذا لا یزیعونا ابراہیم چالا در طویل دی اللہ چی چنگستا رب دا دغشان زما هم رب دا زما دا دی بچی هم رب دا چی خدا استا حفاظت کڑی ابراہیمانو زما دا بچی حفاظت بم پا دی دشت سارا کی اکڑی کنا حضرت ابراہیم لال حضرت حجر واپس رال اسماعیل پغی کی اور واخست حضرت ابراہیم چی کل شام طرف دلاڑی چی دا غرنور اوڑی کنائی دا مکی دا غرنونا دا غرن اوڑی کنائی حضرت حجرہ اسماعیل دسترگونا پٹ شورتا نخکاری دو مخبق بلشولاس یا اچت کرو دا دعای اغسطلکنائی دا خدای حکم خی پورا کو لیکن دا خجی او دا بچو دا رزق بارکی ام دعا اکڑا دا خپل اولاد دا رزق کاروبار انتظام کرل دام سنت الانبیاء لاسی اوچت کو مخبا قبلہ شو ربنا دا دعائی خلیل دا دعائی موحد بلکہ موحد اعظم دا اغا پیغمبر دعا دا چی دا چا اولاد کی اللہ 14,000 انبیاء را لگلی دی 14,000 لاس اوچت کو ویلا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون دمکی مکرم تورونو کی ولاد ابراہیم یوازی
خزا و ماشم یفریخو کنا دا خدای امتحانو کنا دا قصه جناب رسول اللہ تعالی زکا بیانوی چه محبوب آغستانی که ابراہیم علیہ السلام بادیم دغا دا ہجرت امتحان را غلیو کنا لاسی اوچت کچھ ربنا انی اسکانت من ذریتی او زماربا ماخو خزا او اسماعیل پری خودلو کنا دا سزائی کی میں پری خودو خدایا تا تا فتدا لیکن زاخ بلا عجز تا تا پیش کو مکنا نور خدایا تا تا فتدا چی ما چر تفری خودو ستا پا حکم سر میں فری خودو لیکن دا دعا مطلب میں صرف عجز دا کنا بواد غیر زی زرع خدایا دا سوادی کی میں فری خودو مکہ مکرمہ کی چھ دا غرونو مینس کی را گرد کنا غیر زی زرع خدایا نپکی او بشتا نپکی فصل نشتا یو شیهم نشتا کنا لیکن کم زائی میں فری خود کنا عند بیتک المحرم خدایا غستا معظم کمرا محترم بیت اللہ چکم دا بیت اللہ خواکی میں دی او سولو کنا عند بیتک المحرم ندافت ہو لگے دا چې د ابراهیم علیہ السلام د تعمیر نمخ کی د خانه کعبه تعمیر شوی اول د خانه کعبه تعمیر فرشتو کړی بیا ورانه شوا بیا حضرت آدم علیہ السلام چې د جنت نه لا هندوستان کې سر اندیب غر باندې راکوز بیا د هندوستان سرانتیب غر نبا آدم علیہ السلام اللہ مکی مکرمه ته بوت خانه کعبه په آدم علیہ السلام جوړ بیا جوړ ورانا بیا طوفان نوح کې الله بر اوخه جول اسمانونو ته بنیادونه فاتو دریت نه لاندې ابراہیم علیہ السلام تا فتوا دالا دا طرف نچدل تا بیت اللہ اشتا نیزکی اویل چی عند بیتک المحرم خدا استاغد تعظیم عزت کور چی دا خواکی میں او سولو کنا داولی میں دلتا او سولو دا څلفار ابراہیم علیہ السلام تا دا وحی پا ذریعہ فتوہ چه زما دا دی زوی نبا خدای دلتا فرق قوم ابادی دا څلفار میں دلتا وصولو لیقیم الصلاة تدیل فارچ دلتا بیت اللہ کی دی منزنا قائم وی منزنا کڑکنا او زما ربا زما خج زما زوخ دلتا واجد دمکی وادی کے چوک نشتکنا فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم خدای دا بازی انسانانو دا بازی خلقون دا دوی طرف تراواروا دا جری دا اسماعیل طرف دا مکی طرف تراواروا دا خلقون دا سراواروا تهوی
چې د دوی خواته بیت الله ته حرم ته منډې وهي که نه په شوق باندې ځي که نه په عشق باندې ځي که نه د ابراهیم علیه السلام دا دعا چې ده چې فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم داسې الله قبول کړه که نه چې مخکې زمانه کې د دنیا د ګوډ ګوډ مشرق نه مغرب شمال نه جنوب خلکو به په اوښانو سفر کو پیدل به سفر کو که نه هغه زمانه کې مکې مکرمې ته بتلو د حج لپاره دې زمانه کې هم دا دعا ده تر قیامت پورې هم دا دعا ده تهوی الیهم چې منډې وهي که نه تسرعو الیهم چې د دوی خواته منډې وهي دغه زمانه وه چې جهازونه نه وو که نه د ابراهیم دعا داسې قبوله شوه چې خلک په جهاز کې کښېني که نه جهاز چې اڑان وکړې چې سترګې را اړوې بیا جهاز هلته کوز شي که نه دعای ابراهیم داسې قبوله شوه که تاسو کې څوک هلته تلي نو ستاسو باره کې هم دغه دعا قبله شوې ده شکر ادا کړئ بیا ګوره د اولاد د رزق د کاروبار خیال به هم ساتي وارزقهم من الثمرات خدایا دوی ته د قسم قسم میوونه رزق ورکړه که تاسو دې قرآن پاک د ابراهیم علیه السلام د دعا د لفظ ته لږ سوچ وکړئ دعا کې داسې ونه ویل چې خدایا دا د مکې ځمکه چې ده دا د زراعت د فصلونو قابله وګرځه داسې ونه ویل کې داسې ویلي وای دا به م خدای قبله کړې وای لیکن بیا به د ابراهیم علیه السلام اولاد په زمینداری باندې کیتی باړي باندې بستړي وای دعا داسې وکړه چې خدای د قسم قسم میوونه هر شي نه دوی ته رزق ورکړه چې د دنیا د ګوټ ګوټ نه دلته راځي دعا داسې قبوله شوه چې قرآن کې الله بل ځای فرمایي چې یجبا الیه ثمرات کل شیء یجبا راخ کلیش کنا یجبا راخ کلیش الیه ددی حرم طرفتا ثمرات کل شیء هر قسم میوه داسې میوې دي الطارم کې چې تا به چرته لیدلې نه وي که نه نه به دې نوم اورېدلی وي د مشرق نه جنوبه شماله جنوبه پورې چې هر ملک میوه کېږي هغه حرم ته رسي که نه دا دعای خلیل هغه اثر ده که نه اوس دا رزق ورکړه خدایه چې رزق دیتا مهیا وي نو دوی به څه کړي لیقیم الصلاه دوی به ستا رزق خوري او ستا عبادت پکړي او شکر به ادا کوي لعلهم یشکرون دا زما اولاد بدل تا خدای استا شکر ادا کئی عبادت بکڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا اکڑا لاس پا مخراخ کلاری شام تا حضرت حاجرہ
تاب زمزم خوات آب زمزم نام نشانم نو کنا ناستا دا مشک نا اوبس کے دا تیلین انزر خوری کنا مرش اوبشی سنکی پیراشی حرت اسماعیل تا پی ورس کوي اسماعیل مول دا لگ سات پس انزرم ختم شو اوبم ختم شوی حرت حاجرت تگیشوا وگیشوا حرت اسماعیلم وگیشو کنا چی مور کی پینوی اولادیم وگیوی کنا حرت اسماعیل جاری لتی وی کنا حرت حاجر سنے تواچوی لیکن پیشتن کنا حرت اسماعیل جاری جناب رسول اللہ تعالی دا قصہ بیانوی چه گور محبوبا ستاغ 51 باپ پلار اسماعیل باندی بچپن کی دا پیوس کلو وقت کی دا امتحان راغلیو دلوگی کنا دا پیغمبر پا خز باندی حاجر باندی دا امتحان راغلیو ابراہیم باندی دا امتحان راغی خزو بچے تین جدا شو دشت سارا کے پری خود محبوبا گورا دشت سارا محبوبا تخو لابیام خوی تاخو چی جرت کو دا مکی مکرمین نو چوک در سر مر گریو ہاں ابو بکر صدیق خپل نم چو تیرا جمعہ مادر طویلو چیا دیکھلی بیارا توائی ہاں عبداللہ پلار نم یہ چو ابو قاپی دی پلار کنیت دا پلارم چاستا دا مشرزو کم نم داغا نم عثمان اقل جانو خو اور دا ترجمه برکت دا ابو بکر خپل نم عبداللہ بن عثمان دا ابو بکر خپل نم عبداللہ و دا پلار نم عثمان محبوبت خلا بیام خوی ہجرت کے در سر دا ابو بکر پشان مل گریو کنے دا حالت آدم نراوال عیسیٰ علیہ السلام پوری 124 انبیاء داسی یو شاگر تیار کڑے ندا کم چتا تیار کڑے و ابو بکر صدیق تو غلابیا ہم خوی ہجرت کے در سر صدیق اکبرو کنا دو اخیم ساتھ لیوے پو خود سفرو کو بیاتا کم زائی تلارے کم زائی تا رسول اللہ ہجرتو کو مدینی منوری تا مدینہ کی انصار و محبوب استا استقبالو کو خجنر انصار مدینہ ستا ملاقات راوت لیو بہر او ستا ملاقات خوشحال لفارد مدینی جنکو تنبلو نوحل اشعار یدر طویل کنا دا مدینی جنکی راوت لیو دا رسول اللہ استقبال تا لا سنو کی تنبلو نو کنا دا خوشحال نوحل او دا رسول اللہ استقبال تی اشعار ویل اشعار یداسی ویل چی طلع البدو علینا من ثنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنية الوداع نحن جوار من بني نجاري نحن جوار من بني نجاري يا حبذا محمد من جاري جنکو تنبلو نویل دا رسول اللہ دا ابو بکر استقبال یکو چو مدینے والو دا
مدینه د دې ډېرو یونا په مونږ باندې د څوارلسم سپوږمۍ الاره وخېجوله رسول الله امراد کنا وجب الشکر علینا ما دعا لله الداعی او مدینه والو په مونږ باندې تر قیامت پورې شکر واجب ده چې خدای دا سپوږمۍ دا محمد یا رب مونږ ته راوس هجرت یې راوکړو که نه او محبوبه ته چې راغلې تا داسې دین راوړی دی چې مونږ به ټول دغه تابعداره یو ستا به تابعداره یو دا جنکی چې وی دا د هغه قبیلې قوم سره تعلق بني نجار د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماما خیلو بنو نجار قبیله د رسول الله ماما خیلو د رسول الله د مور مبارک تعلق د بنو نجار سره جنکو د فخر په انداز ویل نحن جوار من بني نجار مونږ دا جنکی چې استقبال تراوتلیو مونږ د بني نجار قبیلې سره تعلق لرو رسول الله صلی الله علیه وسلم مور زمونږ د قبیلې نه ده کنه یا حبذا محمد من جاری بالهای څومره لویه خوشحالي ده چې محمد یا ربي صلی الله علیه وسلم دا زمونږ سره تعلق د زمونږ د قبیلې سره جناب رسول الله تعالی فرمایي چې محبوبه ستا غفلار ستا غباون وافلار ابراهیم ماشوم زوی او ښځې دشت سارا کې پرېښوده عند غیر ذی زرع بواد غیر ذی زرع کی تغو بیا مخوی محبوبا ابراہیم واپس یواج شام تراغی تاثر خو اجرت سفر کی ابو بکر پشان یار ملگریو کنا مدینے والو ستا استقبال کو دا ابراہیم دا قصی دا دعا بیان ولو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتسلی ورکول دے اس حضرت حاجرہ او اسماعیل علیہ السلام څه شو وړاندې څه وشو هغه بیان که زندگی باقی و انشاءالله او باقی به وي دی زر به نځو د دنیا نه انشاءالله خدایم دې سل کاله نور نه بوځي که نه چې څه نه څه د دین خدمت خو وکړو به را روانه جمعه راشي انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین